رسنگ چې استسقا دا اصل کی راضی په وخت د عذاب کې چې عذاب د قحط دا د لپاره صلات مقرر دي. دارنګ کسوف دا مې عارضه ده چې په نور اوس حکمه کې ښکارا کی او دا مې عذاب د الله طرف نخد عذاب چې رانا په سره بدل کی د بارم شریعت کی صلات مقرر شوه او د یو اسکار دیکھ تقریباً غن الصواب اور سلوخ حدیث روڑی اصحدار چ واقعہ صلات کسوف ابلسم کال د ہجرت بان شیرا کله چې ابراہیم زوی د نبی سلام وفات شو تعدد د واقع بده کې ثابت نه نه اگر چې بعضو احتمال ذکر کړي یو کرت صلات شوه پائے باندې دا مختلف باب منعقد کړي. اول باب کې اثبات د صلات د فی کسوف الشمس فی معنا په وخت د کسوف الشمس کې منځ کول یا فی اجلیه د وجه د کسوف الشمس نه منځ کول. پدې کې محدثین لیکي چې حدیث د کسوف دا تقریباً 9 صحابہ کرام نے نقل ہے. پائے کی اولن حدیث د ابو بکر رضی اللہ عنہ چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره شمس کی کسوف راغی تور شو رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسې خپل ځای نه معنی د کور را پاسې او د تلوار د وجه خپل صادر بدان په سراخ کو اجر رضا دا د وجه د عجلت نو دا به انسان راضی بے اختیار پدې دا اعتراض نه کیږي جامر اخکل بدان په سو حدیث کې معنی دي پنسی وګدول لنګ وګدول او با حالت کی چکر آغا اختیاری او دا صادر راخکل بے اختیار دی جماعت تو داخل شدا دلیل بدی سے صلات کسوف و مسجد کے رہے دے بار بار خروج نشتا نمونگم داخل شو ذکر روایت کرا دی اعلان شو چی صلات جامعاتن دا کسوف کے اعلان شتر صلات جامعہ خلق راجم شل منذ کو پنبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکاتا پدی بانے کو اتفاق دی چھ صلات کسوف آغت برکات رہے اور لیکن دے حدیث کے اجمال لیں دیو جن دیوان استدلال کول کا احناف استدلال کی چې دلیل شو چې بس 2 رکعات لري د عام منځونو په شان او ډیر رکوع بګی نشتا دا استدلال بے ځای دی ځکه چې نور حدیثی تفصیلی را روان دي او قانون دار چې تفصیل دا غالبی به اجمال باندې دا 2 رکعات مونږ کو تر دې پورې چې نور رڼا شي یا نبی صلی الله علیه وسلم دغه خطبه ویل دا بعض خلک وی کسوف کی خطبہ نشتا نہ خطبہ ہی دیتا چې نبی صلی الله علیه وسلم پس تمانځنه بیان کړی نو دغه بیان ته لیکي خطبه کا پای کې دفعه دی وهمه کړی دا د جاهلیت طریقه دا و چې دا کسوف شکل راځي بلکې سیله او بارانون راځي دا دیو جن چرته نیک سړی مړی یا نیک سړی را پیدا شي دا داغه د وجه نه په دغه ورځ باندې شون کې د نبی صلی الله علیه وسلم وړو کې بچو ابراهیم نو مې وفات شو او اتفاقا په دغه ورځ باندې کسوف شمس راغی ناغا عقیده را مخکې شو چې کېدی شي د موت د ابراهیم د وجه دا کسوف راغلی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ کی بایرد کچھ شمس و قمر پری مانے کسوف ناراضی د چا د مرگ د وجه لکه بل ورپسې وی دارنګ د چا د ژوند د وجه مانے پیدائش د وجه دا مان اعلان د موت دا څه تاثیر نه کوي په دغه احوالو د سما کې بلکې روس براشي دا آیت من آیات الله دا د الله طرف نه یو نخدا د سشي د تخویف یخوف الله بها عباده ورته کې څه تعارض نشته که څوک وایي چې د شمس یا د قمر د خسوف د پاره اسباب ظاهریه شته لکه حکمای طبیعي او ساينسدانان لیکلي ګا موږ وایو ټیک دی دا اسباب ورپسې لرشه دا اسباب چا پیدا کړی خدا اسباب پیدا کون کے اللہ رے گا نو کسوف راوسون کے سوکش اللہ نو نسبت با اصل مسبب تک ہے سینس والا خلق صرف اسباب تا نسبت کی او دیو جنا اللہ نہ غافلی وای کم اسباب چې تاسو ذکر کوئ د دې پیدا کون کے مل رے کله چې تاسو دا حالت وی نه مونږ کوئ اور دعاګانې غواړي الله ته التجا عاجزي وکړي دومره کوي وګدل چې تاسو نه دا مصیبت لري شي دعا موږ بدوم وګدای چې څو غره کسوف جام نه زایل شي دا ول حدیث هم د مخ کی ټوکړه ده چې ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد من الناس دا ورو سورای کسوف او خسوف دا په الفاظ شرعیوں کی یو شعر احادیث کی یو معنی رہا ذکر مخی لائن کا صفانے دلدہ صفانے مطلب یو ہے وہ فقی اطلاقاتوں کی بدی کے فرق شعر ہے جو کسوف شمس پورے خاص کی یو خسوف و سپگمے پورے ولیکنہم آیتان من آیت اللہ آیتان معنی من عذاب اللہ کل جتا سداوین نے ادری گئے منزو نے کہا ہے بل روایت میں عبداللہ بن عمر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر ورکړي چې هغه دغه څه فرمایلی په دې روس حدیث کې لا لحیاته مشتره اور بزی حدیث کې بیا وی مغیرہ رضی اللہ عنہ چې کسفت الشمس صلاح دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم مات ابراهیم خسوف د شمس د نبی صلی الله علیه وسلم زمانہ کې پارس شو چې ابراهیم د نبی صلی الله علیه وسلم بچي وفات شو خلق ہوئی بنا د جاہلیت پر بنا کا صفت شمس لموت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شمس والقمر لان کا صفان لموت احد ولا لحیات اس بعض خلق ہوئی کله ډیر بارانونه سیلای طوفان دا شرطه څوک بزرگ سره مرشه یا څوک بزرگ بری دنیا کې پیدا شوه نه آثار نشته لري ہاں ہر کله چې کسوف یا عذاب شته الله طرف نه دفع عذاب د پاره صلاتم دے دعام دا صدقاتم دی مران زاد علم دی دام دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے موجود ذکر امام بخاری بدی ابواب منعقد کی صدقہ اور کل وقت د کسوف کے د پار د دفع عذاب اور امام بخاری مختلف باب یخی اور پاغی کی بس دا آیا حدیث بیا بروڑی د کیفیت الصلاۃ د کیفیت الصلاۃ د پار باب نه یخی چې د کسوف کیفیت د صلاۃ څنګه ده کیفیت ذکر کړي لیکن باب ہدایت پار نے ذکر کرے بڑی کی اشارہ دیتا دے تشدد بنی بانے بل کیفیت ثابت نہ کہ پائے کہ یو رکوئی یا پائے کہ درے رکوئی سلور رکوئی پنجر رکوئی یو رکو دا پارا خود صریحی حدیث نشتا صرف مجمل حدیث تھے ادرے رکو سلور رکو پنجر رکو دے بار روایت شتا خو لیکن پاریوں کے کلام نے
دا وایي د خبر ده چې دا حمل کړی شي په اختلاف د حالاتو، چې کله نبی سلام دو رکوګانې کړي کړي درې کړي کله سلور، ظاهر دار چې دا واقعا مقرر نه راغلی. انو صدقه فی الکسوف سراوس کیفیت د صلاتم ذکر کړي. حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا دلته می خسفت الشمس، دا خسوف او کسوف یو معنا ده. دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی نمونځ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم بالناس په جماعت سره څنګه کو درید لوګد قیام وکړه اور اس براشی دوم روګد قیام لکه مقدار د سوره بقره بیا رکوع لړ نو رکوع هم ډیر وګد کړه تقریبا دی قیام ته نږدې و. نو ثم قام چې بیا قیام کو نو بری قیام کې قرات کو فاتح للقیام ورکل چې د دې رکوع نه سر اوچت کی نو بس صرف قرات به شروع کی او کنه سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد وای ظاهر دا د ګورو روایت کې برای شي جودا دی وای بیا به قرات شروع کی. ادمه چې دا قیام سره دون القیام الاول دون ادمن شی ادنا اسفل تو کم د مخکنی قیام نه لږ کم. مثال دا شی لکه سورۃ ال عمران چې وای نو بیا رکوع لړ دویم رکوع دا رکوع بیا وګدکړه خدا وګدواله د مخکنه رکوع نه لخکته کم. نو په یو رکعت کې د دوه رکوعګانې شوې بیا سجده وکړه خو وګد سجده وکړه دغه استقرارونه کور پسې دام دي بیا کېناس نو بیا دویمه سجده وکړم خو وګد وکړه بیا عمل کو په دویم رکعت کې پشان داغې چې عمل کړو په اول رکعت کې. فی الکسوف سراوس کیفیت د صلاتم ذکر کړي. حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا دلته می خسفت الشمس، دا خسوف او کسوف یو معنا ده. دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی نمونځ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم بالناس په جماعت سره څنګه کو درید لوګد قیام وکړه اور اس براشی دوم روګد قیام لکه مقدار د سوره بقره بیا رکوع لړ نو رکوع هم ډیر وګد کړه تقریبا دی قیام ته نږدې و. نو ثم قام چې بیا قیام کو نو بری قیام کې قرات کو فاتح للقیام ورکل چې د دې رکوع نه سر اوچت کی نو بس صرف قرات به شروع کی او کنه سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد وای ظاهر دا د ګورو روایت کې برای شي جودا دی وای بیا به قرات شروع کی. ادمه چې دا قیام سره دون القیام الاول دون ادمن شی ادنا اسفل تو کم د مخکنی قیام نه لږ کم. مثال دا شی لکه سورۃ ال عمران چې وای نو بیا رکوع لړ دویم رکوع دا رکوع بیا وګدکړه خدا وګدواله د مخکنه رکوع نه لخکته کم. نو په یو رکعت کې د دوه رکوعګانې شوې بیا سجده وکړه خو وګد سجده وکړه دغه استقرارونه کور پسې دام دي بیا کېناس نو بیا دویمه سجده وکړم خو وګد وکړه بیا عمل کو په دویم رکعت کې پشان داغې چې عمل کړو په اول رکعت کې پرې کوم څه تفصیلا راځي پرې کې دوه رکوعګانې دوه قیام کړي او په حالت ترتیب چې د بر نخته تنزل راځي چې پای کې ما غدریم قیام د دویم نه لکم نو سلورم قیام چې د دریم قیام نه کم دارنګ رکوعګانو کې نو بیا چې فارغ شنو قد تجلت الشمس نور بل رڼا شو
نو خلکو ته خطبه وی حمد و ثنا وردا سری دلیل بدی چې نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ویل دا غیلنم راوی د خطبه خیره خطبه وی د چې حمد و ثنائی او پای کی کلمه د اما بعد وینو پدې کې نقل لیکنه او خطبه کې وی حمد و ثنائی شوی ور هر حمد کې او ثنا کې هغه شرط نه چې هغه درې آیات دی وی بیا ویل چې ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحیاته کل جداوین دعا غواړي کبروا الله اکبر وای صلو منزونه کوي تصدقوا بده کراغه خیراتونم کوي بیا ویل چې یا امت د محمد صلی الله علیه وسلم اوس د دې وجه خې چې الله عذاب ولې را لېږي د عذاب نخې ذکر چې والله ما من احد غیر من الله ان یزنی عبده و تزنی امته قسم بالله نشتر یو تن ډیر غیرتناک د الله نه غیرت پدی وجه چې دا مړی او دا وینځل زنا کوي د کام انسانان دي دا یو مړی دا وینځه لور زوی زنا کوي نه په غیرت ورزي کړ ادا غیرت سی دے کنائی دل طبیعت غضب نہ نار کلشی انسان کی دا غیرت رضی اللہ کے وہ خام خاراض اشارہ شو چې دا بد اعمال بدی دنیا کی دا سبب دے دا پار دا غیرت دا اللہ اور دا غد غضب نو دا دا وجنا غاضب را لیگی باقی غیرت دا اللہ تعالی صفت تے متشابہات ہونا انسانانو د پارم غیرت ہی دای جدا مانی اور اللہ د پارم غیرت تے دای جدا حقیقت تے آگے صرف تشبیہ نہیں بے او فرمائل شاہ امت محمد واللہ لو تعلمون ما علم قسم دے گتاو سپتوے دہاغے عذابونو چکم ما تپتا دا نو خام خاتا سبلک خندلی و جڑابم دے رکولا لگنا مراد دے چې بالکل اړو خان دل بمنا دوما روب پتا سبان لیکن چونکہ عام خلق کی اگر احساس دا عذاب دا اللہ کمی کرنا ذکر دنیا کارون کی خان دی اور گپ شپم لگئی گردہ حدیث دلیل شو پدی بانی چې صلاۃ کسوف کے سنت طریقہ دار چې دود ور کو گانی لکه څنګه چې دود و سجدی دی او کوم چې احناف مقول دار چاہیے نہ بس عام منزون پشانت دامونز دے ای د اجمالی روایتوں نے استدلال کی ہم وہ تفصیل غالبی پہ اجمال اور بلدار شاغی ددی دا سے تعویلات کی جب بڑی تعویلات اگوی دا دویم رکو نہ یا دویم قیام دا خوشات خلق نستړي شول پولاړ دا په رکو باندې سرونه اوچت کړی چې کېدی شي نبی سلام سر اوچت کړو کنه هغه نه اوچت کړي بیا سرخ کتک دا ډېر بعید تعویل دي الفاظ سره غیر مناسب دا اعتراض پښته چې نورو سندونو کې درې رکوګان مشتا سلور مشتا تر پینځو اوس بیا په کار دی چې بایم عمل وکړي شي کنه بعد حال علم ویل شي ټیک ده بایم عمل جائز دی کنه او بنا کی دا په کس کو اختلاف د اوقات چې نبی صلی الله علیه وسلم صلات کسوف ډیر زله کړي لیکن صح دا جنا کسوف د نبی سم زمانه کې بس یو ځل شوی او دغه صلات کړي چې کوم د دو رکوګان دي کوم روایت کې چې درې سلور راضی ناغاز ثابت نه دي درې بشان ته دیو جن عمل پائے کم چاغه ثابت وي سورہ فاتحه بګیانی شته که څنګه ظاهر ده بس تول د قیام کړي او د آیت تصریح بګنه راوړي چې د سورہ فاتحه دی بیاي ها ورته خو بانګ نشته لیکن دا اعلان نشته دی ځکه دا عارض د عام خلق د خبري کی نه اعلان دیو کی بلارو کوسو کی جنت صلات جامعہ
ندی کے اس بات کی ذریعے جو کسوف کی خطبہ شترے روایت عائشہ اسماء رضی اللہ عنہما نور روایت کی لفظ خطبہ راغلے یا حدیث روڑ چکم صلات کیفیت پر ذکر دیں پتی کیفیت کے آغا تصریح اگڑا چکل اول قیام شو اول رکوع شو سر اچت کنو سمع اللہ لمن حمدہ اویل پس تائیں نبیا قرات طویلہ کڑے لفظ قراتن طویلتن دلالت کی بری فاتحہ نہ دے اب یارس بدی کی واقعہ دا کہ کثیر بن عباس حدیث بیانو چا عبداللہ بن عباس اور حدیث بیانو دا یوم خسفت شمس پشانت دا حدیث دا عروان عائشہ چا پا دو رکوعان بانے مشتمل دے زہری وی ما عروتا ہوئے چستا رور عروہ بن زبیر دے دا تابعی دے اور دو صحابی دے عبداللہ بن زبیر استارور خو کله چې خسوف د شمس په مدینه کې راغلو زیاتې نو کړي اعلی رکعتین مثل صبح پادورو کوګانو باندې په شان تر سبا د رکعتین مراد دي رکوګان معنی عبداللہ بن زبیر په وخت کې دا واقع پیش راغلی و دا غمونس کړو د سبا په شان تي دو رکعاته هر رکعت کې یو یو رکوع لږ څنګه احناف وي استارور خدا چل کړي عروہ شاو دا چلی کړي خو هغه سنت خطا کړي دیکھ سوالدار تابعی را پاسی او په صحابی باندې تنقید کوي چې سنت خطا کړي دا هونه مناسب نه جوابدار شکل تابعی استدلال کوي په حدیث مرفوع نو پائے کی په تنقید په صحابی باندې کولی شي جاغد حدیث مرفوع عملاً خلاف کړي کا هغه ولیکو لفظ آفتاب خپل دلیل له بدوانی چاغنه یرشو مسلک اداو چې دو رکوګانې پکاري لیکن یر شونته یا اختا دامنه شي دا حدیث وتنور رسول د دو رکوګان نو کله چې دو صحابي دا عمل د حدیث مرفوع نه صحیح نه بالکل خلاف راشي نو پدې کې تابعی هغه نقد کولی شي په صحابي باندې اوغت نسبت کی دا خطا دیکھ امام بخاری دا مانا لغوی استدلال کی کسوف و خسوف شر بد باب کی او شر شمس تا نسبت دا کسوف ہم کی نہ خسوف ہم کی ذکر حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی خسفت راغلے دویم خبر کی چھے وخسف القمر دیتی دا پاروڑ چھے قمر دا لفظ خسوف خاص تھے دا قرآن کی رشتہ کا زردار په قمر باندې د کسوف اطلاق نه کی او په شمس باندې د دواړو اطلاق کی دا حدیث روایت دغه ما ثابتې چې دا خسوف او کسوف شری دا تخفیف د بندگانو دی لکه آیات من آیات الله او توي الله په سره خپل بندگان یری مخکې مونږ ویل سبب کار سی لیکن سبب پیدا کون کے ملاح دے دپادی چ خلق تا عذاب نمونہ وخی ذکا حدیث کی لفظ الفاظ امداو چی وخوف اللہ بہما عبادہ بیاوی باب کی چی پناہی غختل دی عذاب قبر نا په وقت د کسوف کے کله چې کسوف راشي دا هم مخ دیر شي او تخفیف د بل عذاب د دې په جوانی ورس بل عذاب را روان دي شاید عذاب القبر وي نا غیر د دې سره دا مناسبت ده لکه کسوف کې تیار راړه اور رڼا بند شوا دارنګ قبر کې سره داخل شي پای کې ظلمت راشي دا یو عذاب ده هغه سره مناسبت ده دیکھ واقع ذکر کی جا عائشہ رضی اللہ عنہا ہوئی یو یہودیہ خز ورالا د دین سم مطالبہ کول د خوراک وغیرہ سوال چورته ہوئی پدې کې دی یہودیہ ورته اعاذک الله من عذاب القبر قانون د سائل شي جان سوال کی نو داور تکی کنا
خیرات راوړه خدای دې وبخوي اسی وایي طالبان دې ویلو چې تاسو وایي وظیفه راوړه خدای دې وبخا نو دې يهوديو یې الله تعالی د عذاب قبر نه پناهي درکړي. عائشہ او باوخ کې غلی شو بیا بل وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو چې خلق باندې په قبرونو کې عذاب شته فی قبورهم ورې یو عذاب القبر یو عذاب فی القبر دی. نن خلق عذاب فی القبر نه مني ډیر کسان داسې شته فی القبر باس دلته فو عذاب فی القبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تو فرمایل اعوذ بالله من ذلک ز پنای غواړم پنای غوښتون کې په الله سره د عذاب قبر نه منشتره او ثابت ته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سور شو سوای په یو مرکب اور بعض روایت کې راځي چې د دین پس نبی صلی الله علیه وسلم د دعا تعوذ من القبر د مانځه په آخر کې لستل ډیرا عائشہ رضی الله عنها وی پس د دین ما بداغنه اوریدا اگر چې نبی صلی الله علیه وسلم کې دې شي د مخکې نه شروع کړي لیکن مخکې نه دي ته نه اورولې او دا واقعا هغه سره بیا متصل رااله چې نبی صلی الله علیه وسلم سبای په سورله سور بارې سکارو چې قتل نو په شمس باندې خسوف راغی واپس شو په وخت د ضحا کې اکار نه واپس شو ناول خو ورتیر شو په منځ د حجرو د خپل بیبیانو کې زهرانه راځي ومانه دای په دې مینس کې ولی مانی بیبیان امرا پاسولې او صحابه امرا پاسول الصلاه جامعتون یې ودرې امون ذکر لکه طریقه د مانځه په اخر کې بیاداری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماشاءالله یقول وی پس مانځنه ثم امرهم يتعوذوا من عذاب القبر بیدی تعمر کو چې پناهي دی غواړي د عذاب قبر نه پس مانځنه دعا کی چې غواړي تعوذ من عذاب القبر هم کوي ځکه دا مناسبت ته د عذاب د کسوف سره دې کې طول قیام نه د رکوع ده دارنګ طول سجود هم د عام سجدونه به وګدا کوي وایا دیکھو ذکر کیا صلاۃ الکسوف الجماع دو مقصد ہی بکی او کیفیت صلاۃ کسوف او بلدا ثابتی جو صلاۃ کسوف و جماعت سر ثابت تھے انفرادن ثبوت دائیں نشتا اگر وہ مقام داسی چھپائے کہ جماعت نہیں اور سڑے مومن نے زان لا اور بابا نے کسوف راشی جواز لری سے صلاۃ کسوف دے انفرادن کی مونس کڑو مرګرو ته عبد الله ابن عباس پر ډپر زمزم کی زمزم کوی چھپا وخت کې د دې لپاره یو اوچت ځای جوړ شو ډپای ته صفه وي د بل جماعت مونس کړو علی زید عبد الله ابن عباس ته غم جماعت کړو عبد الله بن عمر صلی الله علیه وسلم بالناس جماعت کړو نو دا رنګ د نبی صلی الله علیه وسلم د جماعت دا ذکر دی او په دې حدیث کې اوسره آخر کې دا تفصیل لے کہ فقال په خطبه کې وی چې ان الشمس والقمر آیتان الى آخرین آخر کې ویلو چې فذكر الله نو قالوا یا رسول الله دا مون سکو نو پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم سے عمل کړو نو صحابه ورسو بیا تاسو کو چې یا رسول الله مون خو تولی دي تناول تشین فی مقامک تعالی سو غت کړو یو سیست په خپل مقام کې لاس یو غت کړو څه شی راغست بیا موږ تولی دي تکعکعت چې ترست شوي دا څه وجه ادي باندې مخکې استدلال پیش کړو چې مقتدی په مانځ کې خپل امام ته ګوري کا هغه اصل وجه دا چې اول کې ما جنت ولید الله مسل کړو په مخامخ دیوال کې نو په جنت کې خو غونچکونه میوي دي نو ما راغست یو غونچک تناول ته ما لاس میوګد کړو نو کله غونچک ما حاصل کړو نو تاسو به خوړلې همیشه یا بلنګر منګر د حاجت نه
الله دا نه وړي چې آخرت نعمتونه په دنیا یې بیا ما ته ورو خودل شو هغه ممثل فی الجدار نو معنی لیدل یو زید قتل او پشانت نن وسچر هیبتناک ادا هغه وخت چې کوم کې زرارو شوم نه د لمبو نو یریدم ماولی د ډیر اهل دای نساء خزی پائے کی ډیر وی ممثل صحابه دا سو یا رسول الله هغه زګه چې دی کفر کوي کنه څنګه کفر بالله کوي دا کتاب ایمان کی امام بخاری ویل کفرن دون کفرن کی چې نه ناشکری د خاون کوي ناشکری د احسانات کوي دا من وجه کفر دې کتی یوې سره ټول زمانه احسانو کې خصان چرته یو عیب وی نه کنه نو ماوی بیان نفی د سلب کولیو کی سالبه کولیو مستعمله کی ما خو شر تاسو خیر نه دي دا ناشکری شو کنه دارنګ عام رجالو کې مداسي چې تاسو سره احسانات کړي کړي شرط یو ځل په کڼاو کوښي نو ما خو شرط دې مدرسه کې خیر نه لیز خاندام د خزو په خوې باندې چې په یو به خیره بیا قیاس کی ټول خیرونه انکار وکي ها اسباب کی صرف دا ثابت دي چې صلات الکسوف کې زنانو لم اشتراک پکار دے د رجال سره من د جماعت سره د حدیث اسماء مخکې تیر شوی کتاب ایمان کې چونکه دا یو عذاب د عذاب کی صدقات هم پکاري یو لوی صدقه سره مړی زادول کہ نبی سلم په کسوف الشمس کې دا امر وکړو چې خلکو مران آزاد کړي د پار د دفع عذاب د الله مزید دا ثابت دي صلات کسوف دا په مسجد کې رضا په استسقاء یا په عیدان باندې قیاس نه ده اگر قدام یو صلات د پار د دفع عذاب د الله پشان د استسقاء لیکن په شرع کې دا قیاس نه چلیږي نبی صلی الله علیه وسلم دا مسجد کې کړه او هغه بار کړی وزا ما خاص ترجمه منعقد کړي لپاره د شمس کسوف د لپاره د چا موت د چا حیات دا موثر نه ده دا سی عقیده جاهلیت و او کسوف کې بکار د لپاره د دفع عذاب د الله وګوره حدیث کې ابو موسی اشعری وایي شمس باندې چې کله خسوف راغی را پاسې نبی صلی الله علیه وسلم چې غبراهټ غستو گویا کې دې یریده د نه چې قیامت شو دې یو مشهور اعتراض دی او دای مختلف جوابونه بیا شارحین کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته خدای علم چې د قیامت نه مخکې علامات صغرا شته علامات کبرا شته ناغه خلان دي را علی څنګه یریده چې قیامت شو څوک دا جواب کی چې په وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم ته علاماتو علم لا نه ورکړي شوی دا بعید خبر ده ځکه موږ کسوف و شمس خو بول لسم کال د هجرت شوی نورم جوابات دي بلې کې غوره جواب زمونږ دا دی چې دا قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نه دا ابو موسی اشعری دی ابو موسی اشعری د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کوي چې هغه پاسید غبراټ والا نو د تشبیه ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم نه ابو موسی تشبیه ورکړي چې گویا کې دا سیو لکه سړی چې د قیامت نه یری مې دا سوال نه ماري چې نبی سم ته ولې پتا نه اوسه ناغه خود خپل غبراهټ وجدا نه دی ویلي خدا دې صحابي ولا وجویل په علا سبیل تشبیه وي مسجد راغه وګد قیام او رکوع سجود وغیرہ کو پدې کې دې رایته قط يفعلوا د بعضو نحویانو مسلک دا دی چې دا قط په اثبات کې مرضی کنه لکه دا ځای اکثر خلق قط په نفی کې استعمالي نہ قط لکه حدیث کې راغی نو په زید ثبوت کې استعمالي چې ما یقینا لیدل چې دا کار وکاو اب ذکر دعا خاص پکاری بکسوف کې دا امام بخاری ثابتی چې نبی صلی الله علیه وسلم او کسوف کې خطبه حقیقیه ویل نه ځکه چې ما بعد پکې ویل حمد ویل دي ثنا ویل یا ما بعد ویل دلیل چې دا خطبه حقیقتا نه اسی تقریر نه لکه څنګه چې احناف وایي
ہاں امام بخاری باب خرج الصلاۃ فی کسوف القمر مشترے پشان تد کسوف الشمس لیکن دے کی جگم حدیث روڑی اول حدیث کے میں نے کسفت الشمس دے ادویم کے دے خسفت الشمس دین باب سنگ ثابت شو کسوف القمر داغی جواب دار ہے کہ بعض روایتوں کی داولنی روایت کی ان کا صفت القمر ان کا صف القمر راغلے مسلمان اداصل کے ضروریاتوں چکم قطر آگان دی امام بخاری دی پائے کی دا قلب راغلے شی حدیث کی دید کی قمر و لیکن یو راوی لگے دل آغا لفظ شمس ذکر کرے اور اس نے حدیث خود بخبل زائیں دوی معجزدار شنا ٹک دا امام بخاری سرا دا کسوف القمر دا پار جدا حدیث نشتا دا کسوف الشمس ذکر کو اور پدے کی قیاس رائی چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی چھ شمس و قمر پدواڑو بانے کسوف راضی آیتان من آیت اللہ اور پدواڑو کی ویلی چھ تاسو منز کوئے اگر کہ کسوف القمر کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منز عملا نہ ثابت لیکن داغ منز دائے حدیث نے ثابت تو کہ دادوڑ آیتان من آیت اللہ فیضا رأیتم ذالک ففزو الی الصلاۃ ففزو الی الصلاۃ قمر دم شامل لے کر ذکر حدیث راوڑ دا شمس اور مراد بد بیا صلاۃ دا خسوف القمر ہوں گی ہاں اول خطر منزل باب دی کہ دلالت کی بہ گدوالی دا قیام یو زنانا دا چې په خپل سر باندې وباړولی کله چې امام قیام وګد کړي دا زنانا مخې تیر شو اسماء رضی الله عنها نو دی کې حدیث مخې تیر شو بار بار ځکه امام بخاری بیا رانوړ دویم دار چې دا سب المال راسها دا سما معنی تعبد پدې کې نشته چې دې لپاره امام بخاری حدیث راوړي دا خو یو پایبانی بیماری را ډیر وګدوالی د قیام د وجه سر په وګرځي غشي چورته وي او به واړول شي غشي لري شي ماته دویم حدیث کې ما تصریح چې اول رکعت په کسوف کې ټولو نه وګد دی اول رکعت تو دارنګ ورسره دا غیرو کو هم ہاں نہ ثابت دے اگرچہ مسئلہ کے اختلاف ہیں اکثر شوافی مالکیان امام ابو حنیفہ بخل ہوئی کہ خسوف الشمس کی جہر نشتا بلکہ خسوف القمر کی صرف جہر ہے اور دا حدیث ضعیف خسوف القمر بانے حمل کی لیکن اصح دار چی دا روایت تو مخکنم ثابت تھے جب خسوف الشمس کی چلی دیو جن د صاحبین مسلک دار دی امام بخاری مسلک دار دی امام احمد اور اصحاب الحدیث کہ جہر بالقرات په کسوف کے مشتا او په خسوف کے مشتا کم سے ترمذی روایت روڑی جمع د نبی سلام قرات نہ اورید نو خدا دا سړي روایت چې رسول لاړو کا عبداللہ ابن عباس یا بعضوی چې نبی سلام اگت قراتوں کو پشانت صورت بقرہ نگرا سڑی تشبیہ پیش کر دا دلیل چې جہر نہ کړي نہ جہر کړو خو لیکن لری ولاړو نہ غور دل نه نکړي او صریح حدیث خدا دې چې نبی صلی الله علیه وسلم جہر کړي په صلات خسوف کې خسوف مراد خسوف الشمس دے خپل قرات سرا قرات نفارش نے کبر فرقا الی اخره او په اخر کې آوي چې نشمس عائشہ ہوئی خصفت العهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فبعث منادیا وردا حدیث په مخ کې پسې ولې راوړو ساده بار چې مخ کې حدیث کی څوک تعویل کوي چې صلات الخسوف نه مراد ده خسوف القمر دور پسې حدیث او ظاهر او غیره سمیت ظهری کہ نا مراد دین شمس دے شمس و خصفت العهد رسول الله صلی الله علیه وسلم اور پدې کا حدیث ہو چې عبداللہ ابن زبیر
چونکہ یو رکوع کو لکنه نو قال اجل غیاو کړه خو نه وخت سنت هغه نه سنت خطا شوی دی یا په یرا او یا په دې وجه باندې چې خبر نه پاره